بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ به دې باندې خبره اترو شروع کړو. موږ وی چې د اعیان او اعراض د دوه حدیث دي. د اعراض او د حدوث په اړه کې هم دا ویلو چې بعضی پته موږ ته مشاهدي سره لګي، لکه موږ وی چې د حرکت رسو د سکون نه تیار رسو د رڼا نه، او د بعضی پته موږ ته په دلیل سره لګي. موږ په یو څه باندې عدم تاریخ کېدل او په یو څه باندې عدم تاریخي نو هغه منافی دی د قدیم نه. لکه قدیم چې باندې عدم نه تاریخي او په یو څه باندې عدم تاریخي دو دې مطلب دا دی چې دا حادث دی. بیا موږ وی چې اعیان دا هم حادث دی. پرون سبق کې موږ وی اعیان دا حادث دي. اعیان ولې حادث دي؟ اعیان ځکه حادث دي چې دا وي د حرکت او د سکون نه بخالی نه، او حرکت او د سکون نه به ولې خالی نه؟ د حرکت او د سکون نه به ځکه خالی نه چې دا اعیان د دې دغه دوه قسمونه دي، جسم او جوهر. دا جسم او جوهر دا بخامخه په یو حیث په یو ځای کې به یعنی به یو ځای راټینګ کړي نه. کله په دوه وختونو کې دغه یو ځای راټینګ کړو دا ساکن دی، او په دوه وختونو کې یو ځای نو راټینګ کړي نه دا متحرک دی. نو حرکت او سکون دا په دې کې بیا چې تاسو ته وخه ما چې لکه یو څه بده چې وایي کې باندې ځای به نه راټینګ کړي. لکه ماشوم چې کله پیدا شي نه پیدایش نه مخ کې دغه ایس ځای نه راټینګ کړي چې متمکن فی ایز نشو نه حرکت پکې راغی نه پکې سکون راغی. نو وایي چې دا کته دا خبره یو خو زموږ مدعا منلې. موږ وایو چې اعیان حادث دي، ته نه دي حادثو. ها نو چې تا دا ومنله چې دا سیس په دې ځای کې موجود نه و، د دې نه مخکې په ایس یو ځای کې نه و، نو تا دا ومنله چې دا مسبوق بالعدم ده، مسبوق بالعدم حادث. او دویم دا دی چې زمونږ سره خبره پاږي د پکم باندې چې په دنیا کې زمانه په تیر شي، په دغه باندې زمانه نه تیر شي. دویم دا دی او بیا په دې باندې چې دا حرکت او سکون دواړه عارض دي، دا حادث دي. دواړه حادث کړي چې دا دواړه اعراض دي، او اعراض دا غیر باقی وي. اعراض نه دا مخکې موږ ویل چې اعراض حادث دي او حرکت او سکون دا هم عارض دي، نو عوارض نه دي، نو لہذا دا به هم حادث وي. بیا د هر لپاره جدای ویلی و چې لکه حرکت به څه کوي چې حرکت په دې کې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدل راځي، او کله چې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي نو مطلب هغه خپل حالت پرېښود او بل حالت اختیار کو، او دا جو حدث. او دغه شان دی هر ساکن چې دی نادام جایز الزوال وي، یعنی په دې باندې څه وخت راتلی شي چې دا جایز دي چې دا یو وخت کې نه، او کوم څه چې جایز ساکن دغه وي جایز الزوال وي نو هغه حادث وي، قدیم نشي کېدای. ځکه په قدیم کې شایبه د زوال نه. بیا موږ کبرا ویلی و چیرې هر هغه څه چې هغه خالی نه د حادثونو نو هغه به حادث وي. نو دې دلیل دا دی چې دا په ازل کې ثابت شي نو یو حادث شي په ازل کې قائم کېدل لا شي راغی، او حال لري چې ازل شي ازلی شي په د حادث شي په ازل کې نشي راتلای. وځه څومره خبره اترې چې وکړه د اعیان او د اعراض په اړه کې، نو په دې باندې ضرور اعتراضات دي. اولنې اعتراض دا دی چې دا مخکې دا خبره موږ ته وکړله چې د اعیان دا بس دوه قسمونه وي، یو جوهر دی یعنی کدا دغه نه مرکب وي، اعیان کدا اجزاء نه مرکب وي جو جسم دی، او کدا اعیان نه مرکب نه وي دا سره جوهر دی. نو دا اعیان تا د دې دوه قسمونه بیان کړل چې یو د دې قسم دی جسم او بل د قسم دی جوهر. نو دا اعیان په دې دوه قسم کې انحصار دی، په دوه قسمونو کې منحصر کول دا چې نه دا صحیح نه دي. ځکه چې ډیر شی سيزونه دي چې هغه اعیان دي قائم بذات دي، خو نه جسم کې داخل دي او نه په جوهر کې داخل دي. وای دا څه دي؟ لکه یو هغه عقول عشره چې کوم دغه ثابتای. د عقول عشره نه مراد هغه چې لاول الله پاک عقل اول پیدا کو، بیا هغه واسمانونو پیدا کړل، او بیا دغه سي هغه عرش پیدا کو او کرسی پیدا کړل. نو عقول عشره نه مراد ده دي کوم چې فلسفه ثابتای. او دویم نفوس مجرده یعنی دا روح نه دی. روح لکه زمه دا انسان ژوند دی، انسان دی دا ژوند دی. ولې ژوند دی؟ ځکه چې په دې کې روح موجود دی. نو دا روح خو موجود دی په دې کې، او دی روح ته اشاره نه کولای کېږي، یعنی دا د اشاره استدې ته نه کولای کېږي، یعنی د دې وجود څخه کم دی. ما ته وخه روح پکې کم دی. ته دا عقول عشره، نو عقول عشره لکه ته کم دی کیف دی، نو د دې کم دی ما ته وخه، نو دا د اشاره است قابل نه. پوه شئ؟ وای ډیر اعیان د سری کنه چې هغه
د مکه تا خبر وکړه چې دا متحیز بوي او قابل له اشاره اسی بوي خو ډیر شي اعیان د سړي چې هغه متحیز فی المکان هم ندي او هغه قابل له اشاره اسی هم ندي وایسه سدي لکه د عقول 10 شول او نفوس مجرده شول لکه پوه شو به باندې روحونه لکه باندې پوه شوي نو دی و چې په اعیان ته چې اعیان په دوه قسمه باندې دي یو جسم دی او یو جنن دا جوهر دی اول لګي د اعیان تعریف کړو چې هغه قائم بذات وي متمکن فی الحیز وي او هغه د اشاره اسی قابل وي نو ډیر څه سوزن ورته وکړم چې هغه بلکا اشاره اسی ورته هم نه کیږي او بیا به معین وي اشاره اسی ورته هم نه کیږي او بیا به معین وي لکه عقول او سو دا نفوس نه دی جواب دار کنه چې زمونږ مقصود اصلي هغه زمونږ داره د الله تعالی د پاره وجود ثابت او توحید باری تعالی او صفات د باری تعالی ثابت ول دي او د دې مقصد صرف د ممکنات په اصول کې دی صرف د ممکنات په اصول کې ثابت ول ممکن چې دا په دلیل سره ثابت وي او کوم څه چې په نفس الامر کې ثابت نه وي په نفس الامر کې موجود نه وي دا یې سره زمونږ دای نه باس نشته لکه اوس دا عقول 10 او نفوس مجرده د دې په خارج کې مثل نشته لري په خارج کې په نفس الامر کې د دې وجود نشته لري نو په نفس الامر کې وجود نشته لري لہذا زمونږ د دې نه باس هم نشته او دا نفوس مجرده او عقول 10 دا فلسفه مني خو متکلمین هغه نه مني متکلمین څنګه نه مني چې د دې عقول 10 او د نفوس مجرده د اثبات پر هغه د څه دلایل ذکر کړی دي چې د اسلام د عقاید سره متصادم دي د دې وجه نه دا د سره متکلمین مني نو عقول 10 او دغه سره مني دا وګوره د یو دلیل دا وهاونا ابحاث ويدلګي یو څو بحثونه دي الاول نمبر 1 دا چې انه لا دلیل علی انحصار الاعیان فی الجواهر والاجسام چې ما کې دا وی کنه چې اعیان دا په دوه قسم دي یو جسم دی او بل سره جوهر دی یعنی تا مخکې ویلې چې اعیان په دوه قسم دي دا به خالی نه دوه حالونه یا بر اجزاونه مرکب یا بر اجزاونه مرکب نه وي کړه اجزاونه مرکب جو څور دی جسم ورته کړه اجزاونه مرکب نه څور دی نو دا خبره وي دا دلیل نشته په دې باندې چې دا په دوه کې راګرږي وانه يمتنع ممتنع دي وجود ممکن دا وجود دا ممکن سي يقوم بقضاته ولا يكون متحيزا اصلا او دا به لسنه متحيز بينه لك سشره كله عقول شول عقول 10 والنفوس المجرده التي يقول بها الفلاسفه او هغه نفوس مجرده چې ویلي دي هغه لره فلسفه لکه پوه شو به معنی اعتراض څنګه شو چې تاسو د اعیان په دوه قسمه کې راګیر کړی دي نو دا صحیح نه دي ځکه ډېر شي اعیان د سې دي چې هغه لکه قائم بذات دي خو لکه اشاره اسی ورده نه کیږي لکه څه عقول او نفوس 10 نو دا قائم بذات دي خو لکه اشاره اسی ورده نه کیږي متمکن فی الیز نه دي نو الجواب جواب دار ان المدعا چې زمونږ مدعا حدوث ما ثبت وجوده بالممکن من الممکنات چې هغه حدوث ثابت ولدي یعنی حادث کول دي ما هغه ثبت وجوده من الممکنات چې ثابت شوی وي دغه وجود د ممکناتونه ثابت شوی دغه وجود څه د ممکناتونه ممکن هغه دی چې باغې باندې آدم او دغه وجود په دوانه راځي او دا کوم والاعیان المتحیزه والاعراض او دا ممکنات څه شری اعیان متحیزه او اعراض دي یعنی هغه اعیان چې هغه ذهني سي هغه اعیان چې څه کوي ذهني سي والاعراض اعراض لان ادله وجود المجردات غیر تامه او دغه ادله دا وجود د مجرداتو یعنی دا نفوس او عقول د دې هغه وجود چې کنه د دې دلیلونه غیر تام دي دا غیر تام دي علامه بوجینا فی المطولات چې بیان کیږي په مطولاتو کې هغه په دې باندې پوه شوي وای زمونږ مقصود د دینه د الله تعالی صفات او د الله تعالی توحید ثابتول دي او د دې مقصد اصول صفه هغه ممکناتو کې حدود ثابتول کافی دي کم چې داغه وجود په دلیل سره ثابت وي او دغه نفوس ناطقه نفوس مجرده او عقول 10 د دې هغه وجود دا په دلیل سره نه ثابتو دا په دلیل سره داغه په نفس الامر کې او په خارج کې د وجود ثابت نه لري ځکه چې دا په کم دلایل سره ثابتيږي نو هغه دلایل د اسلام سره متصادم دي د اسلام سره ټکراو دا غیر دي د دې وجه نه متکلمین دا نه مانی فلسفه مانی پوه شو به معنی
دویم دا اعتراض داره چې مخکې هر هغه څه چې مخکې ذکر کړل شول چې مخکې دا وی چې اعیان دا اعراض دي نه دا حادث دي فبعضها بالمشاهده وبعضها بالدلیل چې اعراض دا حادث څه دي چې د بعضو پته په مشاهده سره لګي مشاهده یو څه لیدل او د بعضو پته چې دا په څه سره لګي په دلیل سره لګي نو اذا پته د دې اعراض وګه مګر خانه چې هغه لکه ا بنم داغي بنم ته په دغه سره پته لګي دي په مشاهده سره او نه به موږ ته پته لګي دي په څه سره په دلیل سره او به ته په اعراضو حسابه لکه د دې وسه دغه لګته چې دا اسمان دی کنه اسمان نه دا اسمان لا طول عرض عمق ترنده ثابت دي نو طول عرض عمق ته دي اسمان لا ثابت کړل نو طول عرض عمق دا خلکا اعراض دي کنه اته دا اعراض پته چې دا لکه په مشاهده سره لګي نو ته اسمان ته نه خطر چې تاسو اسمان ته وکړي چې دا وګوري ته چیرې دا اسمان طول له اگر اسمان عرض دی دا عمق ده او یا دا اسمان چې دا ګول له د دې اسمان د ګولای مونږ ته پته ولګي دلا په مشاهده سره نو د دې پته مونږ ته نه په مشاهده سره لګي او نه مونږ ته په سره لګي دغه شان دي دا ستورو دا رڼا ده د نور رڼا ده د نور رڼا د ستورو سره قائمه ده لګته نوره مستفاد من نور الشمس نور القمر نو دا دغه رڼا چې دا کنه ته چې دا داغه نه اغستل شي ویرا نو دا رڼا چې داغه نه اغستل شي ویرا نو دا نه ته په مشاهده سره دی پته لګي او نه ته په سره پته لګي په دلیل سره الګه پوښو به باندې ها نو جواب درې اعتراض نه دار کنه چې دا اعتراض زموږ په مقصود کې مخیل دی نه ده سنه یعنی دا بالکل ټیک دی او د دې اعراض او حوادث لري کنه دا بدی سره نه دی چې دا اعراض حدیث دي بلکې دا چې په د اعراض په چا پورې قائم دي د اعراض په چا پورې قائم دي نو هغه حادث دي زکه دا ګولواله او دا طول عرض عمق دا په چا پورې ملحق دي په اسمان پورې کنه او یا دا رانا چې دا نو دا پستور او پسپوږمۍ پرې راغ پورې ملحق تا کنه ها نو چې دا بچا پورې ملحق دي او دا بچا پورې قائم دي نو هغه اعیان حادث دي او چې کم اعیان حادث شول نو باغی پور چې کم سیز هغه ته پیش کیږي کم سیز باغی پورې قائم وي نو هغه حادث بوي پوښښ به معنی نو د دې اعراض اگر چې موږ ته پته په مشاهده سره نه لګي خدا اعراض چې بچا پورې قائم دي نو هغه اعیان سری حادث دي لکه پوښښ به معنی وای اسانی ان ما ذکر هغه چې مخکې ذکر کړل شي لا يدل على حدوث جميع الاعراض دا دلالت نه کوي په حدوث د ټولو اعراض باندې مخکې څه ذکر شوی دي لکه مخکې دا ذکر شو کنه چې دا اعراض دا دغه دي احادیث دي وي فبعضها بالمشاهده بعض مشاهده تر پته لګي او د بعضو بس سره لګي په دلیل سره نو تا دا بس د اعراض وخیوا چې داغي به د حدوث پته باندې په مشاهده سره لګي انا بس سره لګي په دلیل سره اذ منها لا يدرك بالمشاهده منها ما لا يدرك بعض نه هغه چې دای ادراک لګي په مشاهده سره حدوث داغه د حدوث ولا حدوث ازداد نه داغه د ازداد د حدوث بدلږي لکه کڅ سدي وکل اعراض القائمه بالسماوات لکه ها اعراض کوم چې قائم دي د اسمانونو سره چې اساس دي من الازواء لکه رڼاګان شوي والاشکال او دغه شکلونه شول والامتدادات امتدادات دغه اوګدواله لړنواله دغه یعنی ګولایي او دغه لکه طول عرض مکو والجواب جواب ده ان هذا غير مخل بالغرض چې دا په غرض کې خلل غردون کې لري ولی لان حدوث الاعيان يستدعي حدوث الاعراض ځکه چې د اعیان حادث کېدل تقاضا کوي د اعراض د حدوث ضرورت انها لا تقوم الا بها ځکه دا خبره ضروری ده چې دا اعراض نه قائميږي مگر پر اعیان وګوره نو چې اعیان حادث ول نو اعراض به هم حادث وي الګه پوښوي نو ګور نن سبق کې اسانه خبره ده چې دا مکه باسونه چې وشولو نو په دې باندې څلور اعتراضونه دي اول نه اعتراض ده چې مکه ته خبره وکړه چې د اعیان دوه قسمونه دي یو جوهر ده او یو چرنده جسم ده نو دا اعیان چې تا په دوه قسمونو کې راګیر کړل دا راګیرول دي صحیح نه دي دا بعض څه دي چې هغه تعلق نه د جسم سره ده او نه د جوهر سره ده او هغه متعید فی المکان نه لکه څه لکه عقول او نفوس پوښوي نو موږ ورته وایو چې ضروري د شعر چې موږ د دې نصیب ممکنات ثابتو او ممکن هغه د وایي چې دغه وجود په خارج کې موجود وي او دا سيزونه چې نن در سره د دې هغه وجود په خارج کې شته نو ځکه دا فلسفه په باندې ثابت دي او فلسفه په داسې دلایل سره ثابت دي چې هغه د اسلام متصادم دي لہذا متکلمین د سر نه دا مني نه
پوه شئ. دویم دا وې چې د اعراضو ته مخکې دا خبره کړې وه چې بعض اعیان دا عارض دي، اعیان دا اعراض چې دي نه دا حادث دي، او د بعضې اعراضو د حدوث پته چې دا وایي په مشاهدې سره لګي او د بعضې په دلیل سره لګي. نو زه به داسې اعراض وښیم چې د هغې پته نه په دلیل سره لګي او نه په مشاهدې سره لګي. وایي څه څه دي؟ نو موږ وایي لکه د اسمانونو ده، د سپوږمۍ دا رڼا، د نور دا رڼا، د ستورو دا رڼا، او دغه شان د اسمان دا رنګ، د اسمان کې د طول عرض ومکو، دغه شان د سپوږمۍ طول عرض ومکو. نو دا خو نه په مشاهدې سره پته لګي او نه په دلیل سره، ځکه څوک ترې نه دي چې وګوري چې د سپوږمۍ داسې ده، انور داسې دی، اسمان داسې دی. پوه شوئ. نو موږ ورته وایو چې دا خو لکه د دې د اعراضو پته خو په دغه سره نه لګي، په حدود سره ده، په مشاهدې سره. خو د اعراض چې په چا پورې قایم دي نو هغه حادث دي. لکه دا اعراض په اسمان پورې قایم دی، اسمان عین دی. دغه شان دی دا رڼا په سپوږمۍ پورې ده، رڼا په ستوري پورې ده، رڼا په انور پورې ده. نو دا اعیان دي، او اعیانو په حدوث باندې اوس موږ دلایل وي چې اعیان حادث دي. نو پرې اعیانو پورې چې دا کم اعراض انخطري دي او کم پرې پورې شامل دي نو هغه هم حادث دي. پوه شوئ. زید